أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. سورة بقرة 53 نمبر آیت تے 3 سپارہ شروع شوا. تلک الرسل دغه پیغمبران دي فضلنا غورواله ورکړی دی مونږه بعضهم بعضی د دوی ته علی بعض په بعضو باندې منهم بعضی د دوی نه من هغه څوک دي کلم الله چې الله وسره خبرې کړې دي وکلم الله موسی تکلیما ورفع بعضهم درجات او اوچت کړي دي بعضی د دوی لره په درجو کې وآتینا او ورکړی دی مونږه عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم ته ښکاره معجزې وایدناه بروح القدس او مضبوط کړی مونږه د لره په روح قدس یعنی پاک روح سره جبرئیل امین سره ولو شاء الله او کچرتا الله تعالی غوښتلې مقتتل الذین من بعدهم نو جنگ بنو کړي ها کسانو من بعد ما جاءتهم البینات پس ته اغنا چې راغلی دوی ته ښکاره دلیلونه ولکن اختلفوا لیکن اختلاف کړی دوی لیکن اختلاف کړی دوی فمنهم پس بعضې د دوی نه من هغه څوک دي آمنا چې ایمان یې راوړی دی ومنهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دي کفره چې کفر یې کړی ولو شاء الله او که چېرته غوښتلی الله تعالی مقتتلو نو جنګونه به نه وی کړی دوی ولكن الله يفعل ما يريد او لیکن الله تعالی يفعل کوي ما يريد هغه سوچ غواړي هغه الله تعالی یا ایها الذين امنوا ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړ دی انفقوا خرج کوي تاسو مما د هغې مالونه رزقناکم چې مونږه درکړي دي تاسو ته من قبل مخکې د دینه من قبل ان مخکې د دینه یأتي یوم چې راشي یوه ورځو لا بیع فیه چې نشته دی خرڅولو ولا خلة او ناغستل ولا شفاع لا بیع فیه چې نشته دی اغستل او خرڅول فیه پای کې ولا خلة او نه د دوستي په هغې کې ولا شفاعة او نه شفارسو والکافرون هم الظالمون او کافران هم دی ظالمان دي الله لا اله الله چې دی لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر هغه الله تعالی دی الحي همیشه ژوندی دی القیوم نظام چلونکی دی لا تأخذه سنة ولا نوم نرانیسی هغه لرا پلکاری هغه چیز چې انسان له معمولی خوب ورشي ولا نوم او هغه نه خوب هغه ته وایي چې انسان مکمل طور باندې وده شي او سینا انسان باندې پرکاری راځي له ما فی السماوات داغي الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دی من ذا الذي سوق ته هغه کس یشفع چې په شفاعت وکړي عنده داغي الله په دربار کې الا باذنه مگر په اجازه داغي الله تعالی يعلم پویږي الله تعالی ما هغه سبانتی بین ایدیهم چې مخکې د دې خلقو نه دي وما خلفهم او هغه چې رسو د دوی نه دي ولا یحیطون او نشي راګیرولې دوی بشیء اس یو شیز من علمه د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر هغه چې غواړي الله تعالی وسع فراخ دا کرسی السماوات کرسی دا غی الله تعالی پاسمانونو باندې والارض او پزمکو باندې ولا يؤوده او نستړي کوي هغه لرا حفظهما حفاظت دې دواړو یعنی اسمانونو زمکه حفاظت الله رب العالمین نستړي کوي وهو العلی العظیم او هغه ډیر اوچت دی ډیر لوی دی لا اکراه فی الدین نشته دی زور په دین کې ځکه چې دین واضح دی قد تبین الرشد په تحقیق سره ښکاره شوی دی هدایت من الغی د ګمراهۍ نه فمن یکفر بالطاغوت پس څوک چې انکار وکړي د عبادت ته غیر الله نه طاغوت ته وایي هر هغه شی چې د الله رب العالمین نه علاوه وي ويؤمن بالله او ایمان راوړي په الله باندې فقد استمسک بالعروة الوثقى پس یقینا د مونږلې ولګولې په کړۍ مضبوطه لانفصام لها چې نشته دی ماتېدل هغې لره والله سمیع علیم الله تعالی اوریدونکی پوه ذات دی الله تعالی ولی الذین دوست کسانو دی آمنو چې ایمان یې راوړ دی
یخرجهم من الظلمات الى النور چې راوباسي دوی لره یعنی دغه خلکو لره من الظلمات د تیارونه الى النور رڼا ته والذین کفروا او کسان چې کافران دي اولیاءهم الطاغوت دوستان د دوی الطاغوت شیطانان دي شیطان باندې یو نوم د طاغوت اغسل شوی دی یخرجونهم وباسي دوی لره من النور درنا الى الظلمات تیارو ته د حق نه باطل ته د خنبت ته اولئک اصحاب النار دا کسان اور والدی هم فيها خالدون دی په کې همیشه وي دا اور والا خلق ته همیشه باغی کې وي کوم خلق چې طاغوت ته بلنه کوي الم ترى الى الذي حاج ابراهيم آیت نه ګوري آیکستا حاج چې جګړه کړي وا ابراهيم عليه السلام سره فی ربي پرب داغه کې په بار د رب داغه کې یعنی دا نمرود بادشاہ د یو بلی واقعي طرف ته الله رب العالمین اشاره کوي ان آتا الله په بار د رب کې یعنی په دې خبره ان دا چې آتاه الله الملک دا چې ورکړ د الله تعالی د بادشاہي اس قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت کله چې ابراهيم عليه السلام رب زما الذي هغه ذات يحيي چې ژوندي کول کوي ويميت او مړه کول کوي قال انا احيي ويميت دا نه پوه نشو په دې خبره باندې او ظاهر د خبره ووریدا قال اغويل انا احيي واميت ګیننزو انا زو احيي ژوندي کول کوم امید او مړه کول کوم دا چې کار یو کو یو کس چې پاغه باندې پانسی ختی وانو هغه پرې خودو چې دا مړو ما ژوندې کو او یو کس چې معصوم نو هغه به پانسی دار باندې خو پانسی کو نو امید یو معصوم انسان وجو قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام چې کله ابراهيم عليه السلام پوښتنه چیرې دا نمرود بادشاہ دغه په دې خبره باندې نه پويږي او د دینه کم مراد اخلي ابراهيم عليه السلام او دویم دلیل خي قال ابراهيم عليه السلام فإن الله پس یقینا تعالی یأتی بالشمس راوباسی نور لرا من المشرق د مشرقنا فأت بها من المغرب فسرا ولیتو بهذا النور من المغرب د مغربنا فبهت الذي كفر پس حیران کړي شو ها کس چې کفر کړو دغه حیران شو زکه دا خبره کوله خو چې ته دا خبره کړې و په دغه وخت کې د نمرود نه مشر عمر ډیر عمر سپینګری خلک ناستو ناغي ورته ویلو چې نمرود ته خلا پیدا هم نه وي او د انور به د مشرق نه خطو او ته خو ډیر دروغجنې ز خپل د دې خبرې د یریدو د وجنه هغه د دلیل اومنو والله لا يهدي القوم الظالمين او دویم دا کار کول نشو والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکي قوم ظالمانو ته او کلذي یا پشانتی دای کسو ان تانه دلیدلې مر علی قريه چې تیر شو په یو کلی باندې و یا خابیتون او هغه پریته والا عروش خپل پچتون باندې قال ان يحيي هذه الله بعد موتها نو اویل هغه په کومه طریقه باندې یعنی په څه طریقه باندې با يحيي جندي کوي الله رب العالمین دی لرا بعد موتها پس تمر دینا فاماته الله 100 عام پس مر اساتو الله هغه لرا 100 عام سلکالا ثم بعثه بيرا پورته کو چې دا وزیر علیه السلام په یو کلی باندې تیریدو الله رب العالمین د يهودو سره لګیدو په یو کلی باندې تیریدو او کله چتونو سره راپریته خلک نو شو نو د پړه کې دا خیال لري چې په کومه طریقه بل الله پورته کې ځکه پیغمبر د الله شک ته الله په خبرو کې نه کوي او کیفیت ذکر کو قال كم لبست ويل الله كم لبست سمر عمر تا تیر کو وخت تیر کو قال لبست يوما او بعض يوم او اجيل عليه السلام لبست ما وقت تیر کو يوما يورث او بعض يوم يسي صدرزو قال بل لبست 100 عام او الى الله رب العالمين بلکې تا وخت تیر کو سل کا فانظر پس وګورا الى طعامك خپل خوراک تا او شرابك او اسکاک تا لم يتسنه چې نه دی خراب شوی وانظر الى حمارك وګورا خپل خرتا ولنجعلك یعنی سرنګ الله رب العالمین اخیل مړ کړو ولنجعلك او د دې لپاره چې مونږ وګرځو تعالی آیه للناس نخ د پاره د خلکو اصحاب کهف پشانتی وانظر الى العظام او ګورا هډوکو تا کیف ننشیا سرنګي نن ران غاړو مونږه یعنی خېجو مونږه غي لرا ثم نكسوها لخما بیا اغوندو مونږه غي تغوخه الله رب العالمین اغا اډو کی راپور تکل او بیا په غي باندې غوخه په خپل منته وخته ولما تبين له پسر کلا چخکارو شاغه ته دا حالو قال اويل وزير عليه السلام اعلم وزخپويګم ان الله على كل شيء قدير چې کینه تعالی پر چیز باندې قدرت لرونکي دی وإس قال ابراهيم او کله چې ویل ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى اے رب زما
ارینی او خایماتا کیف تحیی الموتى سرنګي تب ژوند کوي مړی لرا. دا خبره د شک په بنیاد باندې نه بلکې کیفیت تپوس کوي. قال اولم تؤمن او الله رب العالمین ایت ایمان لري دا کدینه دا پته لګي. ابراهيم عليه السلام شک نو بلکې کیفیت تپوس کو. قال بلا او الله رب العالمین ابراهيم عليه السلام ولنا ولكن ليطمئن قلبي ایمان په دې خبره باندې لرم لیکن دې د پاره چې مضبوط چیز له زما بعضې وخت کې زړه د مضبوطیا دپاره یو کار کېږي یو تپوس کېږي. قال او الى الله فخذ اربعه من الطير پس راواخله اونیسه څلور د مارغانو نه فصرهن الیک نو امختۍ کا عادت یې که د ځان سره ثم جعل على كل او بیا یې چخني کا حلالې کا ذبح یې کا او بیا یې چخني کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا وګرځوه یعنی کېږده په هر یو غر باندې منهن د هغې نه جزءا صحیحه ثم ادعوهن بیا آواز وکړه او بل هغوی لره یأتینک سعیا نو رابشي تا ته منډه وهونکي واعلم پوه شه ان الله یقینا الله تعالی عزیز حکیم غالب حکمت والا دی. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.